کې موجوده منیر شاکر چونکې زه ابتدا کې دا خبره وکم چې زه ډېر کم علم یم، علم هم راسه نشته، پوهېږم هم نه، د عمر نه هم کم یم، خپل حیثیت مې دا دی، ګناهګار هم ډېر یم. خو د الله جل جلاله په فضل و کرم سره یو کار باندې د خپل رب نه ډېر خوشحاله یم چې عقل یې راله عقل لا کړ دی، ښه مکمل ښه ښایسته عقل یې راکړ دی، او دویم راله الله جل جلاله ادب راکړ دی چې د دین اسلام د اکابر علماو بې ادب ګستاخ نیمه ادبناک بیم. ته د مخکې یو کلیپ و د جادو په باره کې، نو د په عقل خلک دوکه کول، الحمدلله ما په عقل سره جواب ورکړی. اوس یو خو دا و چې قرباني چې دا نفل ده، خلکو ته دوکه ورکولی چې د قربانۍ په ځای دا وکئ دا وکئ، دغې ته حاجت نشته. په اسلام کې د هرې مسلې خپل یو حیثیت دی، خپل یو اهمیت دی. کندې ټول بیا به دا وی چې مثال په طور کم خلک شرک کوي، نو تاسو زنا هم کوئ، غیبت هم کوئ، هر څه کوئ، خو داسې خلک د شرک نه منع کوي. یعنې دې ته به راشي چې په خلکو کې به فساد په دې طریقه باندې شروع کړي چې صرف توحید خدمت کوئ او باقي منځونه هر څه پرېږدئ. نو دا شرک خو بعضې خلک کوي که نه، نو د بعضې خلکو د وجې نه به ته د ټول دین اسلام بنیاد ختم کړي. نو دی اوس دلته دا په دې باندې زما مکمل کورس موجود دی، قربانۍ کورس په خپل چینل باندې موجود دی. دا یو خبره شوه. دویم د یوه خبره وکړه چې د پښتون بنیري چې دا کومه ګستاخي کړله، نو د دې کس د دې وجوهات دا دي چې زمونږ کور کې اختلاف دی. مثال په طور څوک حنفي دی، څوک شافعي دی، څوک مالکي دی، څوک حنبلي دی. نمبر یې کې دا خبره وکړه. دویم څوک دیوبندي دی، څوک پنجپیري دی، څوک اهل حدیث دی، څوک بریلي دی، څوک سیپي دی. دویمه ده نو دا په موږ کې که دا نه وی نو دا ګستاخي به نه کېدی. دا دیوبندي پنجپیري سیپي دا خو پرېږده، دا قصه زه نه کوم، لیکن خبره د ائمه کرامو د عزت د امام ابو حنیفه، شافعي، مالک، حنبلي د دې په باب کې ما یو خبره کړې وه چې د دې څلورو وانو مثال د پاکستان د څلورو صوبو دی. دا څلورو وانو صوبې په دې ملک کې داخلي دي، پاکستان دی. څوک هم دا نه وایي چې پنجابی په پاکستان کې نه دی، نو څوک به هم دا نه وایي چې شافعي مسلمان نه دی، څوک هم دا نه وایي چې بلوچی په پاکستان کې نه دی، نو چاته هم دا حق نشته چې وایي چې حنبلي مسلمان نه دی، څوک هم دا نه وایي چې پښتون په پاکستان کې داخل نه دی، نو چاته هم دا حق نشته چې هغه وایي چې حنفي په پاکستان کې په اسلام کې داخله نه دی. د دې څلورو وانو امامانو نه مخکې د رسول الله علیه السلام په زمانه کې منافق عبدالله ابن ابی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کنځلې کړې وي، ردې بدې پسې وروسته ویلي وي، چونکې دی خو حدیث نه مني. اوس ته ووایه چې د نبي علیه السلام په زمانه کې خو دا څلور وانه امامان نه وو، لږ خو عوامو له عقل چلول پکار دي که نه دې مسله کې. دا څلور وانه امامان د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دور کې نه وو، نو دا ګستاخي چې کېده دا هم د دې امامانو د وجې نه وه. یا مسلمة کذاب چې کله د نبوت دعوه کوله، نو دا امامان خو نه وو په هغه زمانه کې، نو دا هم د دې امامانو د وجې نه وه. لږ خو عقل استعمالول پکار دی. او دغه کس چې کم کسان دته کوز ناسي یا د بیانات ګوري، هغوی نه زه یو تپوس کوم چې په دین کې صحابي ته حاجت نشته. قرآن مجید مثال په طور دا قرآن دی، ته وایې چې د نبي علیه الصلاة والسلام کم تفسیر د دې کړلی، یعنی رسول که منې خو شرک دی، لکه دا چې څنګه وایي، یا صحابه منې شرک دی، یا امامانو کومه تشریح کړله منل د دې شرک دی.
نو دا په کول سره ست په دې منبر ناشته ستانه زه ته پوس کوم دا ته په منبر ست ناشته ته دا ماته د قرآن تشریح کوي کما چې امام بخاری کړه هغه ته غلطه وي د دین سړی په خله باندې چې کما امام ابو حنیفه کړه هغه ته غلطه وي د دې سړی په خله باندې چې کما ابو بکر صدیق کړه هغه ته غلطه وي د دې سړی په خله باندې دا د سره پر په منبر ناشته ته ماته دا وایي د دې تشریح ته تصحیح تعجب خبره د لکو عقل نمکار غسته پکار دي بهرحال زمونږ خلک په دې درویشانو پیرانو پسې ډېر خان دي خو د پیر ذوالفقار احمد نقشبندي حفظه الله د هغه یو خبره ماته بار بار را یادېږي چې 14مه صدۍ دا د دین اسلام ماته اخري صدۍ ښکاري ځکه د امامانو ناموس پکې محفوظ نه دی د صحابه کرامو ناموس پکې محفوظ نه دی د رسول الله علیه السلام ناموس پکې محفوظ پاتې نشو دا اخیری صدۍ ده هم د دې د لاسه ده دا ګستاخي خو ستا د وجې نه زیاته شوه زه ستا په زبان کې خبرې کول غواړم په الله یقین وکړئ چې دا کله صحیح پنجبیریت ته موږ د ده نه دي کتلي موږ به په خپله باندې بیانات کتل ډېر ښایسته د دغه وخت تقریر وګورئ اوس وخت بلکې په تقلید د امام ابو حنیفه د ده مناظره شوې وه د وهابیانو سره اوس تاسو فیصله وکړئ دا مخکې سو دا اوس څه شو دا حسد راواغسته دې حد ته ورسه که شیخ طیب صاحب حفظه الله دې د جماعت نه نه دا خارج کړی نه وی ایسته دی به اوس هم ټیک وي خو دی هغه حسد راغستی دی او د هغه حسد د وجې نه چې ده څه وویله بس لګیا دی مخکې دی وګورئ پته به ته ولګي خبره مې دې پوری کوله چې دا سړی ډیر زیات د خلکو لیونی کو یعنی هر طرف نه به د بمباري شروع شو دی اوس جماعت خو پرېږده جماعت خو وروسته خبره ده خو د ده دماغ بالکل کار پرېښوده